همت صاحب زموږ بحث دی کوو چې دغه طرحه د ټرمپ ده او که د امریکا ده. تاسو انجلیکانو ته اشاره وکړله. اوس اول په خپله د یهودو موجودیت په امریکا کې یو وړوکی اقلیت دی لیکن ډېر طاقتور اقلیت دی. همدغه رقم په عیسویانو کې انجلیکانو په شان زه نه پوهېږم دا خلک ډېر مؤثر دي که نه دي څنګه دي. دی جمع یهود جمع د ټرمپ کوم پالیسي چې دا د قدرت ساتلو په خاطر او د خپل اهداف په خاطر باندې دا درې واړه که یو ځای کې نو دا معاهده د ټرمپ معاهده ده او که د امریکا دغه دا معامله د ټرمپ معامله ده او که د امریکا معامله ده. خو خپله د دې معاملې له نوم نه ښکاري چې دا او ټرمپ هم داسې وانمود کړه چې دا د دې ابتکار ده، ځکه چې په خپلو خبرو کې ویلي چې د امریکا د هیواد تیر رژیمونه یو هم په دې قادر نه و چې فلسطینیانو ته او اسرائیلو ته دوی لپاره د صلح یوه طرحه جوړه کړي. هسې وخت یې ضایع کړه، د ایتلاف د وخته. او زما معامله د قرن معامله دا د ټولو لپاره یو لویه فرصت او یو لویه موقع ده او له دې موقع نه باید استفاده وشي. داسې ښکاري چې خپله دا د دې ابتکار ده او زیات کریډیټ به هم دی ځان ته اخلي. اما د انجلیکانو موضوع د انتخابات سره او د ټرمپ د دې اعلان په همدې موقع کې د اکثرو تحلیلګرانو په نظر په امریکا کې دا انتخاباتي کمپاین سره تړاو لري. تاسو به په یاد په 2014 کال کې د همدې په اصطلاح محافظه‌کارو پروتست مسیحیانو چې د انجلیکا په نوم باندې مشهور دي، یعنی دوی د یو لویه کتله لري د بایو د انسټیټیوټ د سروې پر اساس باندې دوی تقریبا 50 میلیونه کسان دي او په 2014 کال کې د همدې ډلې 81% رای ټرمپ اخیستی دی. 81% نو د دې نه ښکاري چې د ټرمپ د کامیابي لپاره د دې ډلې خوشحالي یا رضایت فوق العاده مهم ده. او دا ډله یعنی یو دیني افراطي ډله ده. دوی هغه کسان مؤمن بولي چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړی ده، او څوک چې په عیسی علیه السلام باندې چا ایمان فقط په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړی ده، او نور هغه څوک چې په عیسی علیه السلام ایمان نه راوړي هغه کافر بولي. صحیح. اته مثلا د خپل د رئیس جمهور معاون پنس هغه هم یو لمدغو کسانو څخه او په همدې خاطر باندې کېدای شي د معاون کړی هم وي چې د په وسیله باندې د دغه ډلې انتخاباتو کې د دوی رای ترلاسه کړي. د دې بحث چې مثلا د توقیت باندې د خلکو دا شک پیدا شوی ده، د معاهدې ته هم چې خلک دومره په اهمیت نه ورکوي په همدې خاطر ده چې هغه د حل مهمې کلیانې په دې معاهده کې نه ښکاري. ظاهرا په دا کوم شیانو کې چې په مطبوعاتو کې راغلي دي دا چې په نورو صفحاتو کې به کېدای شي دې ته اشاره شوې یا نه، خو یو کوم شی چې ډېر مهم ده هغه قدس ده. یعنی بیت المقدس یا قدس یا اورشلیم یا هر نوم چې تاسو ورته اخلئ دا یوه ډېره تاریخي منطقه ده چې هم مسلمانان عرب مسلمانان عرب چې هم مسیحیان دي هم مسلمانان او هم یهودیان هم په جغرافیوي لحاظ باندې ځان په دې سیمه پورې تړلي بولي. دا سیمه د خپل فرهنګ یا خپل دینی تمدن یوه ډېره مهمه برخه بولي، او هم عربان چې هغوی مثلا همدغه د عیسی علیه السلام نو هغه اسرائیل ته ورکړی ده او ویل خپل خبره ټرمپ د خپل خبرو کې وویلي چې د دې معاهدې یو ښه والی دا ده چې قدس اسرائیلو ته ورکړل شوې ده او د اسرائیلو پایتخت به وي غیر متجزا، یعنی تجزیه ناپذیر پایتخت. بیا یې وویلي فورا یې ترمیم کړه د خپل خبره، اما ترمیم یې هم ډېر جالب نه و. ویلي چې دا دومره مهمه خبره نه ده، مونږ خو لا مخکې نه هم قدس اسرائیلو ته اعتراف یې کړی ده، خپل سفارت هم هلته راوړی ده، خو نور ډېرې مهمې خبرې دا دي. مثلا دا یې هم وویلي چې د صلح لپاره خو پکار ده چې تنازلات وشي، خو اسرائیل په هیڅ صورت سره مکلف نه ده چې د تنازلاتو ته حاضر شي یا د خپل امن تنازل ته حاضر شي. څنګه خبره ده
اوس بخنه غواړم مداخله کوم. فلسطین به د حماس ډلې مخه نیسي، یعنې هغه به دغه د افراطي سیاست پرېږدي، القاعده او دغه جنګیالۍ ډلې چې دي دا به لرې کېږي او دغه رقم تمایلاتو ډلو فکر او مجموعاً ټول هغه فکر او ایډیالوژي چې د اسرائیل سره د تاوتریخوالي طرفداري کوي هغه به د منځ دا تنزل خو فلسطینیان کوي، اسرائیل به څه تنزل کوي. دا ډېر جالب د خپل په خپل خبرو کې ویلي چې د دې معاملې په ترڅ کې به د 4 کالونو لپاره یو انتقالي دوره، یعنی د انتقالي دوره ته په دې انتقالي دوره کې به اسرائیل نور مستوطنات یا په اصطلاح باندې د کورونه چې دوی د فلسطینیانو په خاوره کې جوړوي دا به متوقف کوي هغه خاورو کې چې د فلسطین لپاره تخصیص شوی دي د نوي فلسطین دولت لپاره، او د فلسطین دولت به جوړیږي د په قول خو مشروط په دې چې دا به کاملا خالص وي، دوی به د تروریزم خلاف اقدام کوي، دوی به د اسرائیلو د امنیت ضمانت ورکوي او یو قانونمند حکومت د یو قانون پر بنیاد باندې ولاړ دولت به جوړوي. لاغه نه وروسته به امریکا بیا په شرقي قدس کې د فلسطینیانو لپاره هم یو سفارت خلاصوي. نو دا ډیره ضد و نقیضه لوي خو وایي چې د قدس به د اسرائیلو نه تجزیه کېدونکی او بیا شرقي قدس کې او بیا وایي چې شرقي قدس په وایسه کې قدس داسې یو موقعیت لري چې تاسو ورته ځیر شئ، دا یو ډیر تاریخي ښار دی. یعنی د ابراهیم علیه السلام نه راپیل تر دې اوسه پورې چې څومره ادیان یا دینونه یا پیغمبران راغلي دي دې منطقې ته د یو مقدسې منطقې په سترګه کتلي دي. هر چا پکې د خدای لپاره یو څه په اصطلاح باندې د تمدن یو اثر بنا کړی ده چې مثلا داود علیه السلام چې دوی ورته خپل پاچا و یا سلیمان علیه السلام یا دغه نه وروسته نور تسلسل چې سړی ورته ګوري دلته یو سخت آمیزش رامنځته سوی دی د عربو او د یهودانو چې دغه آمیزش یا دغه یو ځایوالی د همسایه‌توب دا بیخي د دې امکان نه لري استبیل کړي. په همدې اساس باندې ملل متحد تقریبا د سازمان ملل متحد شاوخوا 300 پریکړې وکړي په دې باندې چې د فلسطینیانو د اسرائیلو یا په اصطلاح د عربو او د یهودو دا مشکل حل شي او قدس ته یو بین المللي په اصطلاح یو حیثیت ورکړل شي او د دې لپاره مختلفې طرحې، مختلفې لارې، مختلفې قطعنامې صادرې شوې. حتی په هغو قطعنامو کې چې ټول په متفق دي چې دلته به 2 مملکتونه جوړي او اسرائیل به د اشغالي سیمې نه چې په 1980 کال کې نیولې دي د یو سیمو نه به شاته ځي. حتی د امنیت د شورا په قطعنامو کې ویل شوي دي چې اسرائیل یو تجاوزګر ده او باید خپل تجاوز په قدس کې ختم کړي. نو د دې معاملې یا د دې قرن د معاملې یو بل منفي پوینټ یا په اصطلاح یو ضعیف ټکی دا ده چې د ملل متحد یا د نړیوالې ټولنې ټولې پریکړې په دیوال ووهلې او اسرائیل نور متجاوز نه دی، خارګوټي جوړ کړي دي او که بیت المقدس اشغال کړی دی، دا هر څه د حق دی. مهمه خبره خدا ده چې فلسطینی دولت که جوړیږي دا به اردو نه لري، دا به بله نو بیا خو دولت خو بیا تعریف بیا نه پیدا کوي، بیا خو د دولت تعریف دا به یو دولت نه وي. نو بیا خو همدا علت چې مثلا دی نو بخنه غواړم اوس د ملګرو ملتو په 1940 کال کې چې کومه مایده وه یا د اوسلو مایده چې بیا بلاخره کم ډیویډ دغه باندې په دې ټولو کې خو د 2 مستقلو دولتونو خبره شوې ده. دا چې ډېر په ټولو ټکو باندې توافق نه دی شوی خو 2 دولتونه یاد شوي دي. نو دغه خو دغه څه چې اوس دي د قرن معامله فلسطین اسرائیل خو دولت دی لیکن فلسطین چې دولت نه دی نو بیا خو د څه رقم معامله ویل شو دا خو دغه ټول تصور د منځه وړي. نو همدا علت چې خپل عباس مثلا په ډیرو قاطع الفاظ شاید مایده ټول الوست هم نه وي یا شاید چا به ورکړي هم نه وي چې دا مایده ولوله بیا خپل نظر ورکه، خو په ډیرو قاطع الفاظ ویلي چې دا د فلسطین د خرڅلاو معامله ده او څوک قدس یا فلسطین نشي خرڅولی په قاطعیت سره.
او په راتلونکي هفته کې دوه ورځې بعد د عربي خارجه وزرانو غونډې ته ځي، بیا همداسې مثلا دی به خپل کمپاین شروع کوي د دې معاهدې د هغه لپاره. دا قابل د تطبیق ده، قابل د تطبیق زه چې وایم مطلب دا نه دی چې په عادلانه توګه او د خلکو پر رضایت باندې تطبیق شي. یعنی د امریکا اراده دا ده چې دا تحمیل کې په اسرائیل او فلسطین باندې کنه. تر ټولو زیاته اعتراض چې په اصطلاح کړی ده هغه د اوسلو لخوا شوی ده، چې اوسلو د معاهدې ته یو شرماوره یو ننګینه پرېکړه ویلې ده، او دا ویلي چې د قرن معامله نه بلکې د قرن یو شرم ده د قرن، او دا په مطبوعاتو کې میلو ځکه ډیر تلاش کلونه په اوسلو کې کوشش روان و چې تر څو په اصطلاح باندې د دې تاریخي لانجې لپاره د حل یو لار پیدا کړي، او ډیر څه ترلاسه شوي هم وو. ستاسو به په یاد په کم دیوید کې کله چې د کلینټن په وخت کې دواړو رئیس جمهورانو د فلسطین او د اسرائیلو سره لاس ورکاو، اسانه ډیره یو تاریخي صحنه ده. او بیا دا ټول بندونه د دې معاهدې فلسطینیانو په ځان تطبیق کړل، امنیتي همکاري او څه شی او هر شی چې تاسو په همدې معاهده کې ګوري هغه ټول په عملي لحاظ باندې په ساحه کې تطبیق شوي وو. اوس فلسطینیانو اعلان وکړ چې موږ د اوسلو معاهده نه نور ووتو، نور خو چې اسرائیل نه مني، اسرائیل به همیشه تجاوز او تیری کوو، او هره ورځ ګورو ټول دنیا د دې شاهده ده. بلکې مهم بل فکتور چې په دې معاهده کې ګونګ پاتې شوی ده هغه دا ده چې د فلسطینیانو د عودت خبره. مثلا فلسطینیان خو ډیر زیات مهاجر دي، په لبنان کې دي، مثلا په اردن کې دي، په نورو ملکونو کې، په ډیر ملکونو کې دي. لکه څنګه چې اسرائیل ته يهوديانو ته د عودت او د بیرته ورتګ لپاره امتیازات ورکړل کېدل، په دې معاهده کې د مهاجرونو د بیرته راتلو نه ذکر شوی ده او نه ورته امکان برابر شوی ده. یعنی داسې ښکاري چې قصدن به شوی چې دوی به د دې منطقو او دا بیا په خپل ذات کې یو بل پرابلم ده چې په سیمه کې په دیموګرافیک لحاظ باندې په اردن کې یا په لبنان کې مثلا یو لوی دردسر ده. یعنی دا مهم شیان دا دي چې دغه د قضیه شتیلا او صابره کمپونو کې قتل عام او دغه رقم مشکلات او نتیجه مثلا تور سپتمبر په اردن کې دا ټول هغه پیښې دي چې موږ تاسو لیدلې دي او کله چې بیا به هم تکرار شي خدای دې نه کړي. نو د دغه ټولو د حل لپاره کله چې په د معاهده کې به ټول ما نه دلوستي هغه ځینې مهم مثبت ټکي چې زما په نظر راتلل هغه مې درته وویل چې دا د مثبت ټکي شته کې خو هم فلسطینیانو رد کړي ده، هم شاوخوا د دنیا ټول هغه څه څومره دې رد شوي. یو بل ټکی چې ډېر ضروري دی چې ورباندې فکر وشي چې د په دې معاهده کې تطبیق نشي، خو بېله خبره ده، ښکاري داسې چې څوک یې نه مني. نو لیکن که په زور باندې دا تحمیل شي په نړیوال امنیت باندې، په سیمه کې په ثبات باندې، مخکې دا بحث ډېر کېږي چې القاعده په حقیقت کې یو عکس العمل دی د امریکا ظالمانه سیاستونو ته، په خصوصا په فلسطین کې. اوس دغه ظالمانه سیاست که په لا شدت او په لا بې شرمۍ سره یو ځل بیا د قرن د معاهدې شکل نیسي، نو د دې نتیجه به ثبات او امنیت او وضعیت ته له کومو بندونو نه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي او د ټرمپ له خولې موږ تاسو اورېدلي د دغو شیانو تطبیق ډېر ګران کار ده. دا به ډیره سخت دی چې فلسطینیان د خپل کور او د خپل کلی د حق نه تیر شي. دا چې دوی نه مثلا داسې ټوټې منطقې جوړې شي او تر ځمکې لاندې به تونلونه ورته وهل کېږي او دوی به په مغو تونلو کې د معاصرې په شکل سره هغه د دولت د مکونات به هم نه وي ورسره، کوم دولت لپاره چې کوم مکونات دي، مثلا فوج ده، مثلا وطن ده، مثلا خلک دي، خواره واره خلک. بل مهم فاکتور دی هغه فلسطینیان دي چې په اسرائیل په داخل کې اوسېږي. دا خو تاسو غیر مستقیم عملته بس همدغه څه او دا خو یو هغه د بیسیک لا پر بنیاد باندې چې په 1970 کال کې جوړ شو د اسرائیل لخوا. یعنی اسرائیل یو مذهبي یو دینی سټیټ ده چې د یهودو لپاره ده. اسرائیل یو یهود سټیټ ده، نو فلهذا مسلمان الته ځان نشي موندلی. نو دغوی د حل لپاره خو مات شی په دې معاهده کې ونه لیدل. دا ډېر مهم فاکتور ده. دوم د نزاع یا د جنګ د ختمولو لپاره ډېر مهم عوامل تر اوسه پورې لا حل پاتې دي. نو زما مثلا حتی اردن شاید په دې باندې موافق نه وي چې دا دومره مهاجر د تر ابد پورې په خپل خاوره کې وساتي. د دوی سرنوشت به څنګه
آیا دوی ته به اردني نشنلټي ورکوي؟ آیا هغه فلسطینیان یا هغه عربان چې په اسرائیلو کې اوسېږي هغوی ته به اسرائیلي یهودي نشنلټي دا یعنې ډېر بالکل دغه شان په تر اوسه پورې بالکل لا ينحل دي. او له ټولو نه مهمه ده چې د نړیوال سازمان د ملل متحد د ملل متحد پریکړې دغه د قطعنامې چې ټول دنیا پکې کړې دي د امریکا په شمول کله به یعنی د دې مخه به وګورئ قدم ورو تاسو وګورئ چې فلسطین ملاتړ دغه اوس ترکیه مخالفت خوده دی، ایران مخالفت خوده دی، لیکن ایران خو په خپل په ډیر بد حال کې دی، د غیر د دې مسلې نه د معاصرې په حال کې دی، بندیزونو لاندې دی او د امریکا هغه سه حمله ور باندې کوي. مصر خو بیا ورسره مخالفت نه کوي، سعودي عربستان او امارات کو دین ملاتړ کوي، د ترکیه او اندونیزیا مخالفت به معنا څه پیدا کوي. درسته ده، یعنی خپل د فلسطینیانو تاریخ خي چې فلسطینیان د مقاومت او د پاسون او هغه ډیر سخت وان لري، سره دې سي نور سره پاتم نه دي، یعنی څه شي بیچارهګان په څه حال کې دي، یعنی سره لږه نړیوال حمایت یا په اصطلاح عربي حمایت یا مثلا د ساړه جنگ په فضا کې یو څه حمایت درلود روسانو یا د شوروي اتحاد، هغه حمایتونه هم ورسره نشته، یوازینۍ وسیله چې دوی ته پاته د مقاومت ده، احتمالاً چې مقاومت به ادامه ورکړي. او زما خپل شخصي نظر ده البته چې کېدای شي په دې مایده باندې لسره غور وشي، یعنی زه فکر کوم چې د مسلمانانو یا د سیمې یا د عربي هیوادونو یا د اسلامي نړۍ دغه فعلي موقعیت چې ډیر ضعیف موقعیت ته په خپل منځ کې درګیر دي، په خپل منځ کې اخته دي، سیمه هم د یو بحران په اصطلاح د ګړنګ په غاړه ولاړه، دلته د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگونو په جنگ په ماشه سره ولاړ دي، هلته مثلا خپل په خلیجي هیوادونو کې اختلافات، هم دارنګه په اسلامي نړۍ کې د سوریې او د ترکیې او د چا او د چا، یعنی زمونږ موقعیت ډیر قوي نه ده د مسلمانو د اسلامي هیوادونو یا د عربي هیوادونو د نړۍ دغه په اصطلاح. زه احتمال لري چې په دې مایده کې سره غور وشي او فلسطینیان په یو شکل لاشکانو راوستل شي، یعنی اسلامي نړۍ هم د څه پوزیشن کې نه ده چې د فلسطینیانو لازم ملاتړ وکړي د دې مخنیوي لپاره. آیا امریکا د لپاره لازم کار په سیمه‌ایزه کچه او په نړیواله کچه هم کړی دی کنه؟ دا د قانون یعنی دغه نوم ښکاره کوي چې امریکا ته دا ډیره مهمه مایده ده. درسته ده چې یو شمېر عربي هیوادونه به د ملاتړ وکړي، لیکن روسیا، چین دا هیوادونه به ورسره د دې مایدې کې ملاتړ وکړي کنه؟ یو بحث کېږي، یو خبره کېږي، داسې ویل کېږي چې روسیا او امریکا افغانستان په سر کېدای شي یو توافق ته ورسیږي. آیا د همدې په بدل کې څه فکر کوئ؟ یعنی د روسیې موقف خو چې ما واورېدو ډېر غړند موقف، سست موقف، هغوی وویلي چې مثلا دا د فلسطینیانو او د عربو د یهودیانو خپله مسله ده او هلته ضرورت لري، کېدای شي جامع حل نه وي، بهتره ده چې د نړیوال سازمانونو ریفرنس ته مراجعه وشي او په هغه باندې د دوه سټیټونو یو معقول حل راوستل شي، یعنی کاملا نه رد کړي هم نه ده، خو چانس یې پرېښی ده چې کېدای شي مثلا په دې دغه خبره مهمه ده. احمد صاحب، روسیې دپاره خو دا یو بهترین چانس و چې په امریکا سیاسي فشار راولي، مخالفت یې وکړي او دغه په اصطلاح یو تعداد هیوادونه خلک بسیج کړي، راټول کړي، امریکا ته مشکل پیدا کړي، یو ظالمانه مایده ده، د مخالفتو کې دا ورته اسانه مو. که روسیا د دې ګرچې روسیا خو یو تاریخ هم لري، یهودو سره مخالفت کله نه دی کړی، دا خبره هم ده، نو آیا دا خبره ده او که نه کومه بله معامله هم روانه ده؟ مثلا افغانستان کې کوم امتیاز روسیې ته ورکول کېږي او په هغې په مقابل کې هغه تنزل کوي، تاسو ته کوم معامله دي کې ښکاري که نه؟ زه فکر نه کوم، یعنی د روسانو او د امریکایانو ترمنځ ګمان کوم چې افغانستان د معاملې په اصطلاح قرباني شي چې په دې افغانستان باندې به معامله کېږي. په افغانستان کې خو امریکایانو ډېره سرمایه گذاري کړې ده، ډېر زیات وخت و چې په افغانستان کې موجود ده. د افغانستان وضعیت او د فلسطین وضعیت ډېر فرق سره لري. موږ خو یو مستقل هیواد یو، افغانستان یو قانون لري، نظام لري، انتخابات لري، په نسبي ډول سره کار څومره کمزوري دي، خو بیا هم فلسطینیان ډېر مشکلات لري. اولا خو نه عباس دومره مقتدر ده چې په اصطلاح باندې حماس خلیصله کړي،
دا چې مثلا شرطونه دومره سخت پرېښودل شوي دي حتما به فلسطینیان د دغو شرطونو د نرمښت لپاره یا مستقیم یا غیر مستقیم د ملل متحد یا د عربي هیوادونو یا د عرب لیگ له لارې نه په دې معاهده کې تغییر راولي. که یې را نه ولي فعلا معاهده صراع یا دا جنگ نشي ختمولی، کېدای شي دا جنگ به نور هم اوږد شي، کېدای شي اسرائیل به د خپل امنیت هغه ارزو چې لري هغه ارزو ته ونه رسېږي، فلسطینیان به هغه ارزو ته چې یو ملک ولري ونه رسېږي. نو همداسې به د کشاله د معضله په اصطلاح روانه وي او د سیمې مملکتونه به هم بې تفاوته نه وي، متاثر کېږي، بدون شک متاثر کېږي. نو په کار دا ده چې نړیوال سازمان او هغه هیوادونه چې په دې موضوع کې لاسرسی لري یا په اصطلاح د طرحې او د نظر قوت لري د امریکا سره په ګډه باندې په دې معاهده باندې تجدید نظر وکړي، منفي پوینټونه ورنه کم کړي، مثبت پوینټونه ور زیات کړي او د فلسطین لانجه باید حل شي. دغه روغه ته په نسبي عادلانه شکل باندې حل شي، کاش کې داسې وشي. لیکن د امریکا ګټه په څه کې ده؟ د فلسطین لانجه حل شي او که دغه لانجه ادامه ولري، اسرائیل که د آرامش احساس وکړي او د سیمې هیوادونو د فلسطین سره د دې دښمنۍ قطع شي، دا د امریکا په ګټه خبره ده او که نه؟ داسې ده همیشه دا خبر شاید ما څو وارې کړي تر یو وخت پورې د انسرجنسي یا په اصطلاح د بغاوتګري په یو منطقه کې کېدای شي د چا یا د چا په نفع باندې وي، اما دا تر اخره پورې نه کنټرولېږي. نه په امریکا کې تر اخره همدغه نظام پاتې کېږي دا ترمپ، او نه به په اسرائیلو کې تر اخره پورې توندلاره نتنیاهو وي. اسرائیل یهودیان هم یعنی په درد سر مخامخ دي. بالکل فلسطین که هیواد نه لري، استقلال او حاکمیت نه لري، نو یهودان هم خبرز نه لري. نو زه یقین لرم چې بالاخره به یعنی هغه معقول خلک چې دي په اصطلاح یا معتدل مزاج خلک چې دي هغه به راځي او د دې منطقې لپاره به چې ډېر زیات تاریخي ورتوالی لري، ډېر زیات دیني ورتوالی لري. دا د ادیانو د ټولو ادیانو مشترک کور ده، یعنی د مشترکات پکې ډېر دي. همت صاحب دلته خو یوازې د ترکیې او د ایران مخالفت، سیاسي مخالفت یو طرف، لیکن دلته خو جنګیالي ډلې اوسېږي، حماس نه نیولې نور مختلف جنګیالي ډلې دي. نه یوازې دا جنګیالي ډله، یو ځل به بیا د القاعده په شان د سازمان او د دې شان ورته نورو سازمانونو مخه د اسرائیل او فلسطین خواته نشي. د قرن د معامله به د ثبات معامله شي او که د راتلونکي یو قرن د جګړې معامله شي. دا ډېره ښه پوښتنه ده، ځکه کوم شرطونه چې د فلسطیني سټیټ یا د فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره ایښودل شوي دي، یو شرط یې دا ده چې باید فلسطینیان ټول خلیصه شي. آیا مثلا عباس په قادر وي هر څوک چې د دولت پر راس کې راځي چې مثلا د حماس په شان یا د جهاد اسلامي په شان ډلې چې هغوی مقاومت د خپل بقا او د خپل حق د غوښتلو یوازینۍ لار ګڼي جبرا مجبورا، نو دا به وکولی شي چې دی خلیصه الله کړي. یا القاعده چې خلیصه الله کېدل خو معنا نه لري که نو ډېر سخت ښکاري ماته. ستاسو به په یاد دا د حماس یو مشر یاسین نومیده مشلول و یعنی شل و او هغه د کوم څه وخت را پیدا شو کله چې فلسطینیانو د اوسلو د معاهدې په ترڅ کې کومې ژمنې چې د اسرائیلو سره کړې وي هغه یې په ځای کړي، خو مقابل لوري ونه کړلې. نو دوی مجبور شولو چې د فلسطین په د قوي ترین سازمان چې هغه وخت د الفتح PLO په اصطلاح باندې فلسطین د ازادي بخش سازمان په منځ کې یوه ډله راوټوکېدله چې نوم یې حماس شو. او دغه نه وروسته بیا نورې اسلامي ډلې جنګي ډلې را پیدا شوې چې اسرائیل یا یهودیان د تروریزم یا د تروریستانو په نوم یادوي، او دوی وخت نه وخت نه کله چې تر فشار لاندې راځي بیا خپل غبرګون او عکس العمل ښکاروي. او نتیجه څه کېږي؟ نتیجه دا کېږي چې په دې منطقه کې چې فلسطین او د اسرائیلو ګډ کور ده، یعنی دا ګراوند ریالټیز او واقعیتونو دا منل چې دا ګډ کور ده، کني تاریخي لحاظ باندې داسې نه ده. په همدې ګډ کور کې چې باید دواړه په صلح ژوند وکوي، صلح نه راځي. او له بلې خوا مثلا حزب الله تیار د اسرائیلو په سرحد کې موجود ده، مثلا هغه یو ډېره قوي مسلح ډله ده او هلته په سلهاو زره فلسطینیان پراته دي چې په ډېره اساني باندې بسیج کېږي او بیرته د عودت لپاره په اصطلاح باندې دوی کېدای شي مسلحانه اقدام ته مجبور کړل شي. خو بیا جنگ روان شو، صلح ورانغله،
نه جنگ روان شو، لیکن دا خپل یو فرصت د امریکا او د اسرائیل مخالفینو لپاره، ځکه جنگ ته خو انګیزه او فضا جوړول هم ډیر زیات مهم دي. دغه مایده په خپل دغه افراطي ډلو ته خو یو نوې روحیه نه ورکوي، او دغه په خوا کې ایران غوندې هیوادونه مثلا یمن کې څه رقم فضا جوړه کړله، امریکا او سعودي عربستان او دوی ونشول کولی هغه کنټرول کړي. دغه رقم وضعیت تکرار، یعنی دا امکان نه لري چې اسرائیل هم دغسې مشکل سره مخ شي. د امریکا سفیر د امریکا پخوانی سفیر په اسرائیلو کې په هغه کې ډېرې واجب خبر کړی دی، وایي چې دا معاهده یو مخکې له وخت نه ماشوم ته ورته ده، چې مخکې له وخت نه تولید شي. په معاهده کې خامیان ډېر دي، یعنی بهتره به دا و چې د فلسطینیانو په مشوره د هغوی په مشارکت باندې د دې معاهدې هغه منفي پوینټونه یا د خامیانې برطرف شوي وای، او بیا په یو داسې مناسب وخت کې چې دواړه خواوې یا مثلا مختلف لوري د توافق ته رسېدلی وي، لکه تیر ځل چې کلینټن دواړه امریکا ته دعوت کړل، په یوه ښه فضا کې به د دې معاهدې لپاره اعلان کړی وای. ځکه چې معاهده یوازې اعلان نه ده، یوازې نظریه نه ده، تطبیق غواړي. او تطبیق به یې څوک کوي؟ خو لا به یې فلسطینیان کوي، لا به یې اسرائیلیان کوي، لا به یې یهود کوي، لا به یې عرب کوي. نو د یهودو د عربو ترمنځ د تفاهم د فضا ایجادول یا د همکاري د فضا ایجادول یا روحیه ایجادول، دا د یو مقدمې په شکل مخکې له اعلان نه ډېر ضروري چې متاسفانه دا نه دي شوي. نو ځکه اکثره کانګرسمینان چې ما د دې خبرې واورېدې، بالخصوص ډیموکراتان، د دې معاهدې د اعلان سره سخت مخالف دي، او دا یو شخصي معامله بولي، د قرن معامله یې نه بولي، او وایي چې د دې لارې نه په بیت المقدس کې، په فلسطین کې او په دې سیمه کې د صلح د راتلو چانسونه کم شوي. صحیح. یو بل سوال چې مذهبي اړخ نه، د یوې خوا نه یهودان او انجلیکان په شان افراطي عیسویان د دې ملاتړ کوي، طبعا د دې عکس العمل په اسلامي ټولنه کې خو قابل د درک دی، لیکن آیا نور عیسویان هم د دې سربرازي شي چې بیت المقدس چې عیسویانو ته هم مقدس دی هغه مطلق اسرائیلو ته وسپارل شي؟ په دې باید بحث شوی، شاید په معاهده کې په کوم ځای کې ورته اشاره شوې وي چې د بیت المقدس اداره به څنګه کیږي. یعنی دا خو خاورې پایتخت دی او د جغرافیې له لحاظه اسرائیلو ته سپارل شوی دی، یعنی په اصطلاح د اسرائیلي د یهودو د اسرائیلو د قلمرو برخه ده، یوه برخه ده. اما دا چې مثلا دلته به د اداري نظام څنګه وي، ښارواليګانې به د عربو او د اسرائیلو ترمنځ تقسیمیږي، مثلا تګ و عیسویان به څنګه کوي، په څه شکل سره وي، عیسویان به په څه شکل، دا هغه مبهم ټکي دي چې په معاهده کې موجود نه وي، چې ټوله معاهده خو موږ نه ده لوستي. نو باید دا مسایل هم توضیح شي، ځکه چې عیسویان هم د دې سره مخالف دي. د عیسویانو لپاره لکه څنګه چې د مسلمانانو د یهودانو لپاره دا منطقه مقدسه ده، د هغوی لپاره هم دومره مقدسه ده، لا زیاتره شاید مقدسه وي. نو په دې اساس د هغوی نظری هم باید په دې کې دا د اصولو مخالفت چې دی د شرم د قرن شرم ګڼلی دی، دا یوازې د سیاسي علت لري چې دوی ډېر کوشش کړی سولې دپاره او دی خرابوي، او که کیدای شي دا هم مذهبي انګیزه هم ولري، د عیسویانو د مخالفت روحیه هم شاته وي. یعنی د ټولو معاهداتو یا د ټولو معاملو یوازې دغه نظري اړخ کافي نه وي. د اوسلو د معاهدې هم مشکل په تطبیق کې و. کله چې تطبیقي اړخ ته راورسېدل خبره، یو طرف مثلا یا په خوشحالي یا په خفګان باندې دا خبره تطبیق کوله، بل طرف چې زوراور و او هغه نه تطبیق کوله، نتیجه یې دا شوه سره لږ دا معاهده د صلح لپاره جوړ شوه، د اوسلو معاهده د یهودو او د فلسطینیانو ترمنځ د صلح معاهده وه، اما په تطبیق کې ډېر زیات مشکلات درلودل. همدغه شان به دا معامله هم په تطبیقي لحاظ او هغه طرحه چې اسرائیل دغه فلسطین دی اردو ونه لري، وسلوال ځواک دی ونه لري، نو هغه خو تطبیق به همدغسې اسرائیل که څه خوښه وه هغه به تطبیقېږي او که څه نه به تطبیقېږي. ډېره زیاته مننه. کور مدام سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل.